امید دی چې ټول به روغ جوړ یې. څنګه چې تاسو ته پته ده څو ورځې مخکې په یو مدرسه کې یو واقعه شوې وه او ډېره زیاته افسوسناکه واقعه ده. د هغې دا ویډیو در باندې ګورم، دا وګورئ، د هغې نه بعد در سره بیا زه یو څو خبرې کوم. څنګه چې تاسو وکته دا ماشومان دي، داسې ویل کېږي چې دې ته څه په سالن کې ورکړلی شوي وو، یعنې که هغه زهر وو یا نور څه څیزونه هغه ورته ورکړلی شوي وو. نو دا زمونږ د ملک او خاص کر زمونږ د عوامو ډېرې زیاته کمزوري ده چې مونږ دا شانتې خلک چې هغه زمونږ د دین ملاتړ جوړیږي، هغه به سبا د دین اسلام د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم پرچار کوي او هغه به خلکو ته رسوي، هغه خلک هم محفوظ نه دي. نو آیا په دې ملک کې بیا څوک محفوظ پاتې شو چې هغه خلک چې هغې چاته څه ضرر هم نه وررسوي، د هغې خپل درس او تدریس سره خپل سبق سره کار وي او هغه خلکو ته هم دا خلک نقصان رسوي. نو دا زمونږ او ستاسو دپاره ډیره د افسوس خبره ده. د دې خبرې ډېر انتهایی پرزور مذمت کوو چې دا چام کړي وي، د دې د مکمل تفتیش وکړی شي او دا خلک چې کوم دی نو بالکل هغې ته د خپله سزا ورکړلی شي. ځکه دا خو مدارس دي، په دې کې به هر قسمه ماشومان پکې وي، د هر علاقې ماشومان پکې وي، بهر نه راځي، هغه په دې کې مسافري کوي او صرف د دین د خدمت دپاره، نه د نور څه مقاصدو دپاره. نو د دې ډېر زیات حفاظت پکار دی او د دې مدارسو چې کوم ماشومان دي یا مدارس دي، د دې هم د حکومت له پکار دي چې د دې په سختۍ سره حفاظتي اقدامات چې کوم دی نو هغه وکړي او کوم خلک هم چې مدارسو ته نقصان ورکوي یا طلبو ته نقصان ورکوي، د دې په سختۍ سره چې کوم دی نو مخنیوی وکړي شي. ورنه دا به چې کوم دی نو زمونږ د ملک دپاره، زمونږ د حکومت دپاره دا چې کوم دی نو یو ډېر ناخوشګوار معاملات به چې کوم دی نو دې ته مخې ته راشي. نو دغه واقعه باندې ډېر زیات دردمند شو، انتهایی درد په باندې راته راورسېده. تقریبا 45 طلبو ته چې کوم دی نو هغه ورکړلی شوي، دا یو ډېر غټ تعداد دی د طلبو. نن سبا څوک مدارسو ته ماشومان نه ورکوي، هغې چې کوم دی نو دنیاوي تعلیمونه پرې کوي. دا هغه خلک چې دا په ټوله دنیا کې په هر ځای کې هغه چونه هوا خلک چې کوم دی نو هغه په دې مدارسو کې پراته وي او په هغې کې تقریبا 6 طلبا چې کوم دی نو هغه وفات شوي دي او باقي چې کوم دی نو هغه هم په هسپتال کې دي. نو د هغې دپاره خصوصي دعاګانې وکړئ چې الله ورله صحت ورکړي او دا کومو خلکو چې دا کار کړی وي نو هغې ته چې کوم دی نو هم د زړه نه په یو الله دې ورته اول هدایت وکړي او که هدایت یې په نصیب کې نه وي نو الله دې د خپل قهر په څپېړه ووهلی کړي، ځکه چې دا خو د دین اسلام یو مخنیوی دی. دا د شریعت چې کوم دی نو یو بدنامي ده او د مدارسو یو بدنامي ده. نو څومره د سوشل میډیا خلک دی، اول خو هغې ته وایم چې د دې په باره کې چې کوم دی نو اواز اوچت کوي او دا خلکو ته وښایي چې دا مدارس دا پرامن ځای دی. دا مدارس چې کوم دی نو خلکو ته انسانیت ښایي او کوم چې دا نور خلک دی چې کوم د مدارسو هغه مخنیوی کوي، دغه خلک چې کوم دی نو د انسانیت نه ارو خبر نه دي. دا خلک ارو په انسانیت باندې ارو پوهېږي نه او دي چې کوم دی نو مدارس صرف بدنامول غواړي. نو د دغه مدرسې چې کوم ماشومان دي د هغې دپاره انتهایی درد را رسېدلی دی او یقینا ټول امت مسلمه په دې باندې ډیر زیات خفه شوي دي، د خفګان اظهار یې کړی دی. الله دې دغه ماشومانو ته روغ صحت ورکړي او الله دې زمونږ ټول مدارس څومره مدرسې چې دي الله دې هغه کامیاب او کامرانې کړي او الله دې د هغې حفاظت وفرمایي. دا مختصر شانتې ویډیو مې تاسو سره د هغه مدرسې په حوالې سره مخې ته راوړله. الله مو ښاد او آباد لره.